د دې د وجنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت الله تعالی علیه په تنبیه الغافلین نومي کتاب کې لیکي ګناهونو نه ځان بچ کول او دغسې د لا اله الا الله کثرت ډېر لازمي دی. فقی ابو اللیث رحمت الله علیه فرمای چې لا اله الا الله ډېر ډېر وایي او د ګناهونو نه د بچ کېدو اهتمام کوئ، ځکه چې بعضې ګناهونه داسې وي چې په آخري وخت کې انسان نه ایمان سلب کیږي. د ګناهونو بعضې ګناهونو دومره نحوست وي چې آخري وخت کې انسان نه ایمان ختمیږي. او دا خبره چې هغه هله پیدا کیږي چې کله انسان ډېر زیات ګناهونه کوي، خصوصا د تنهایۍ د یوازیوالي ګناهونه ډېر زیات کوي، په یوازیوالي کې حرام کارونه کوي، نو د دې ګناه دومره نحوست دی چې آخري وخت کې انسان نه ایمان نه سلب کیږي. عزتمندو په یوازیوالي کې د الله رب العزت عبادت کول، رسول الله مبارک فرمای د دې دومره اوچت مقام دی کوم سړی چې یوازیوالي کې د الله رب العزت یاد کی خپل ګناهونه مخې ته کی. الله پیغمبر فرمای چې د دې خلوت د دې تنهایی انعام به الله رب العزت دله په قیامت پر ورځ دا ورکي چې کله د الله رب العزت د عرش د سورې نه علاوه هیڅ قسمه سوری نه وي. په دې انسان لا کوم چې په دنیا کې خپل خلوت او یوازیوالي کې د الله عبادت کړی، دې سړي له به الله رب العزت د قیامت پر ورځ خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، رسول الله مبارک فرمای قیامت پر ورځ هغه خوش قسمته خلق، هغه قسمه خوش قسمته خوش نصیبه خلق چې الله رب العزت په ولا خپل د عرش د سوري لاندې ځای ورکړي، هغې کې یو هغه خوش قسمته انسان هم دی چې دی په تنهایی کې په یوازیوالي کې د الله رب العزت یاد کی او خپل ګناهونو باندې پښیمانه شي. ففاضت عیناه، خپل د ګناهونو پښیمانتیا دی وجنه د ده سترګو نه اوښکې روانې شي، د الله رب العزت د عظمت او لویوالي د وجنه دی ویریږي، د ده سترګو نه اوښکې روانې شي. نو فرمایي چې قیامت په ورځ به الله رب العزت خپل د عرش د سوري لاندې دله ځای ورکړي. او کوم انسان چې تنهایی کې ګناهونه کوي، عزتمندو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه فرمایي چې د یوازیوالي ګناه د دې نحوست او سپیروالی دومره دی چې انسان نه د آخري وخت کې ایمان سلب کړي. حضرت ثوبان رضی الله عنه د حدیث راوی دی، رسول الله مبارک ارشاد فرمایه چې د قیامت پر ورځ به داسې خلق راشي چې د غرونو عمره غټ غټ اعمال به یې کړي، خو کله چې د میزان په تلې کې هغه وتللی شي، هغه به د مالوچو په ساندې سپک راوخیږي. بیا فرمایي چې د هغې وجه دا ده چې دې خلقو به په دنیا کې په خلوت کې په یوازیوالي کې ګناهونه کول. نن عزتمندو زموږ څه حال دی؟ په خلوت کې موږ موبایل څنګه استعمالو، په خلوت کې موږ څومره د الله نافرمانیانې کو، څومره حرام کارونه کو. موږ خو دا سوچ کو چې یاره دا یوازیوالی دی، دلته خو هېڅوک ماته نه ګوري. حالانکې عزتمندو کله چې انسان ګناه کوي نو فرمایي چې 4 ګواهان د منې تیاریږي، اگر چې هېڅوک د ده خوا کې نه وي. نمبر 1، کله چې انسان ګناه کوي د باندې د ځمکه ګواه جوړیږي، په ورځ د قیامت په د ځمکه د ده خلاف ګواهي ورکړي چې ای الله دې ستا بنده په دنیا کې په ما باندې دا ګناه کړی و. په دې منې عزتمندو قرآن ګواه دی. سوره زلزال کې الله رب العزت فرمایي یومئذ تحدث اخبارها،
دا ځمکه به قیامت پر ورځ خپل خبرونه بیانې ستا او زما چې کوم ګناهونه په خلوت کې کړي دي د دې ګواهي به دا ځمکه ورکي. او دویم ګواه کله چې ما او تا ګناه وکړو نو موږ باندې کرامن کاتبین دوه فرشتې هغه مقرر دي، هغو زما او ستا دا ګناه ولیکه، هغوی زما او ستا په دې ګناه باندې ګواهان شي. او دریم عزتمندو زما او ستا عملنامه کومې کې چې کرامن کاتبین فرشتو دا ګناهونه ولیکل دا عملنامه زما او ستا خلاف ګواه جوړه شله. قرآن مجید کې الله رب العزت د دې تذکره فرمایلې ده کله چې انسان کله چې ورځ د قیامت شي الله رب العزت په وفرمای اقرا کتابک اے بندا خپل عملنامه لوله. په هغې ورځې باندې به عزتمندو یو سړی انپړه نه وي، هر سړی به خپل عملنامه لوستی شي. او بیا چې کله دی خپل عملنامه لولي نو دی به حیران شي چې ای الله دا خو عجیبه کتاب دی، دی خو نه نری خبره پرېښې ده نه یې غټه خبره پرېښې ده، زما نری ګناه هم دې لیکل دی، زما هغه ګناه چې ما اړو ګناه نه ګڼه هغه هم دې کې درج دی. ای الله دا څنګه عجیبه کتاب دی. لا یغادر صغیرة ولا کبیره دی به ما لهذا الکتاب ای الله دا څنګه عجیبه کتاب دی. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دی خو نه زما وړیکې ګناه پرېښی دی نه یې زما غټ ګناه پرېښی دی نه یې زما وړه نیکي پرېښې ده نه یې زما غټه نیکي پرېښې ده. نو عزتمندو قرآن په دې خبرې ګواه دی چې کله یو انسان ګناه وکړي نو د کرامن کاتبین هغه عملنامه دا په ده باندې ګواه شي. پی دې یوازې والي کې ګناه کې دې پیدا ګڼي چې ما ته هېڅوک نه ګوري بند کمره ده. څلورم ګواه د الله مقدس کلام فرمایي چې تا باندې ستا اعضا جوړیږي کله چې ته ګناه وکړي ستا لاسونه ستا خلاف ګواه شلل، په ورځ د قیامت به دا لاسونه ستا خلاف ګواهي ورکړي. ستا سترګې چې ته په انټرنیټ کې مبتلا یې او د دې غلط استعمال کوې نو د دې به تا نه دا سترګې ستا خلاف ګواهي کړي. دغسې په دې غوږونو تا ګانې اورېدې دي، حرام او فحش کارونه اوازونه په دې اورېدې دي، دا غوږونه به ستا خلاف په ورځ د قیامت ګواهي کړي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمای یوم تشهد علیهم السنتهم په ورځ د قیامت په دې خلقو باندې د دو ژبې ګواهي ورکړي. دته به انسان الله رب العزت په وفرمای تا دا ګناه کړ دی دا ګناه دې کړ دی دا دې کړ دی. انسان عزتمندو جګړالو دی دی به هلته موټکر شي چې الله ما خو دا ګناه نه دی کړی دا فرشتو هسې لیکل دی. الله رب العزت په ورته وي صحیح شله د ده په ژبې باندې به الله مهر ولګي. الیوم نختم علی افواههم الله فرمایي د دو په ژبو باندې به موږ مهرونه ولګو او هغې نه وروستو وتشهد علیهم السنتهم د دو ژبې به د دو خلاف ګواهي ورکړي. وارجل ایدیهم او د دې لاسونه به د دو خلاف ګواهي ورکړي، د دو خپې به د دو خلاف ګواهي ورکړي، د دو سرمنې به د دو خلاف ګواهي ورکړي. بیا به دی کله چې دا ټول اعضا د ده خلاف ګواهي ورکړي دی به خپل اعضاو سره خبرې شروع کړي چې تاسو ولې زما خلاف ګواهي ورکړه، ما خو دې لپاره ګناه کو چې تاسو ته لذت میلاو شي تاسو ته خوند میلاو شي، نن تاسو زما خلاف ګواهي ورکړه. هغو به ووایي وقالو لجلودهم لم شهدتم علینا تاسو ولې زما خلاف ګواهي ورکړه. هغو به ورته ووایي انطقنا الله الذي انطق كل شيء موږ ځکه ستا خلاف ګواهي ورکړه چې الله رب العزت نن موږ له د قوت ګویایي راکړه د ویلو طاقت یې راکړه نو موږ ته الله رب العزت طرف نه حکم وشو ځکه موږ ستا خلاف ګواهي ورکړه. عزتمندو کله چې انسان ګناه وکړي
نو په ده باندې 4 ګواهان تیار شي. نمبر 1 ځمکه کوم ځای باندې چې دی ګناه کی. نمبر 2 کرامن کاتبین فرشتې. نمبر 3 د هغوی عملنامه کوم کتاب کې چې هغو دا ګناه لیکي. نمبر 4 د ده اعضا، د ده لاسونه، د ده سترګې، د ده غوږونه. د دې د وجې نه فقیه ابواللیث سمرقندي رحمت الله تعالی علیه فرمایي کوم انسان چې په یوازیوالي کې ګناهونه کې حرام کارونه کې د دې ګناهونو دومره سخت نحوست دی چې په آخري کې یره ده چې کیدی شي د دې نحوست د وجې نه دنه په آخري کې ایمان سلب شي او ختم شي.